أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا جناح عليكم نشتد سگناہ پتا سباندے ان طلقتم النساء کچرت طلاق ورکوتا سو بی بیانو لرا ما لم تمسوهن ترکم پوری چتا سو رسیدلی نئی دویتا یعنی لاور سر ملاو شوی نئی او تفرضو لهن فریضا او نوی مقرر کری تاسو د دوی د بارس مہر ومتعوهن نفع ورکی دی بیبیانو تا علی الموسع قدره لازم د پمالدار باندے د هغه د وس مطابق وعلی المقتر او لازم د غریب باندے پناچار باندے قدره د هغه د وس او د طاقت مطابق متاعا بالمعروف دا نفع ورکول دی پخکلی طریقے سرا د دستور مطابق حقا علی المحسنین او دا حق دے دا لازم دی پنیکانو خلق باندے وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ کجرت طلاق ورکوتا سو بیبیانو لرا من قبل ان تمسوهن مخی د میلاوی دلون د دوی سرا وقد فرضتم حالان کی تاسو مقرر کړی وی لهن د دی بیبیانو د پارا فریضتا مہر فنصف ما فرضتم نو لازم دے پتاسو نیم حغا فرضتم چتاسو مقرر کڑے دے الا ایعفونا مگر پہاغی وقت کی لازم ندے چی معفیو کی دا بی بیانے او یعفو والذی او یاب معفیو کی حاغ سوک بیدہی عقدت النکاح چی پلاس دا حاغ کی غوٹ دا نکاح دا یعنی کہ دا بی بی ورطا معاف کی چی ټول مہر دی واپس والا او حسم مرا کوا اگر دا سڑے ورطا معافیو کی چی حس در نمنالم ټول مہر دزان سرووسا وَأَن تَعْفُوا او معافستاسو اقرب للتقوى دا دیر نزدید التقوى تا وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ او مہیروی فضل دا اللہ لرا پمینستاسو کی دا خدای احسانات مہیروی یا وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ او مہیروی تاسو اغ خیگڑی د بینکم چې پمینس تاسو کی وی د یو بل سره مو د دین مخ کی خیګړی کړي ک نور هیڅ نه خود دا خیګړه کړي چې خزي ځان سپارلې ځان ور کړي خاوند او خاوند قبول کړي دغه لوز وعده معاهده هم یې روي ان الله بما تعملون بصیر بیشک اللہ تعالی دے پہاغ سباندے چتا سوئی کوئی دن کے حافظوا علی الصلوات حفاظت کوئی تاسو د طول منزنو والصلاة الوسطى خاص طور د منزنی منز وقوموا للہ او ودرے گئی تاسو اللہ تا قانتین پاجزی سرا فَإِنْ خِفْتُمْ بس کجرت یروی تاسو تا یری گئی تاسو د دشمننا فرجالا او رکبانا نبیا منس کوئی پیدل یا پسور لئی باندی فَإِذَا أَمِنْتُمْ پس ہر کلچ تاسو با امن شئی فَذْكُرُ اللَّهَ نبیا یادوی اللہ لرا کما علمکم پہاغی طریقہ چی خودلی دتا ستا کما علمکم لکسرنگ چی خودلی دتا ستا ما حغ طریقہ لم تکونو تعلمون چی نوی تاسو چی حغ مپی جندلا یعنی بیاخ صحیح منس کوئی پس ورلی یا پا روان کینا والذین یتوفون منکم هاغ کسان چوفات شستا سنا
ويذرون ازواجا او پریگ دی دوی بیبیانو لرا وصیتا لازواجهم نو لازم دے وصیت د پاره د دی بیبیانو متاعا الى الحول د پیدې تر یو کال پورې د متاعا نفع پیدا مراد نفقه غیر اخراج بغیر د وستلونا فإن خرجنا پس کچرت دوی وزی د عدت نبات فلا جناح علیکم نو بیا نشته دې څه ګناه په تاسو باندې فیما په هغه څه کې فعلن فی انفسهن چې دوی فیصله کوي په باره د خپلو ځانونو کې من معروف ښکلې فیصله والله عزیز حکیم دے اللہ تعالی غالب او حکمت والا وللمطلقات متاع بالمعروف او شته د هغه ښځو دپاره چې طلاق ورله ورکړلی شوي متاع بالمعروف نفقه په ښکلې طریقې سره حقا علی المتقین او دا ثابته ده علی المتقین په متقیانو باندې کذالک یبین الله لکم هم دقرنگی بیانوی اللہ تعالی تاسو تا آیاته احکامات خپل لعلکم تعقلون د پاره د دې چې تاسو د عقل نکار واخلئ